واقعی دا شداد یو بادشاہ تیر شوی دی تاریخ لیکلی لوی جابر کافر او ډېر مضبوط بادشاہ هغه زمانہ کې چې څومره علاقه و په هغې د ټولو د سلطنت او بادشاهي وه او دا یو خبره ده چې کم سړي سره مال او دولت زیات راشي بادشاهي راشي د هغه په دې سر کې دا کبر او نشم پیدا شي دا لازم خبره ده دا بادشاہ سره کبر او نشه ډېر کم بادشاهان به وي چې د هغې په سر کې به نشه نیږي اکثرو بادشاهانو په ذهن کې او په سر کې د نشې هغه ګن پروت د ده په سر کې دومره لویه نشه راغله چې جناب د علاقې د مشرخو څه کوي چې د خدایۍ دعوې وکړه وایي زه خدای او بیا اعلان جاری کړ چې کم سړی زما دربار ته راځي نو ما ته به سجده کوي لکه زمون بادشاهانو ته چې څوک ننولي څوک ورته سلوټ کوي څوک لاس په تنګي کېږي خو سجده ما سوا د رب العالمین نه بل چاته جایز نه ده یو الله ته به سجده کوي سجده کې ته د خپل مبارک او خشته او د عزت اندام چې سر دی دا په خاورو کې لګي خاور د ذلت شی دی نو دا خپل مبارک او برکتی تندې په خاوره کې به هغه چاته لګي چې ته د هغه نه ډېر یریږې ستا ټول هر څه د هغه په قبضه قدرت کې وي او دا ما سوا د الله نه بل ذات نشي کېدی چې پورا عاجزي وکړي پورا بندګي وکړي او چې چاته سر ولګو هغه مکمل په هر توګه لوی وګڼي دا ما سوا د الله ذات نه بل نشي کېدی نو جناب دا لازم کړی وه چې ما ته به هر یو سړی چې زما دربار ته راننوځي نو دی ما ته سجده لګوي او بغیر د سجدې نه به دې زما دربار ته نه راځي نو چې کوم سړی به دربار ته راغی نو لاول به یو ځای جوړ و په هغه ځای به بادشاه ته په ځمکه پرېوته سجده به ولګول ټول د خدای روایت دنیا کې فرق قسمه خلک تېر شوي یو بل بادشاہ تیر شو دی مینس کې یو خبر راياده شوه هغه خپله ټوپۍ په د دروازې په سر ایښودې وه د محل چې کوم مین ګیټ و په هغې یې خپله ټوپۍ ایښودې وه او وایي چې په دې لاره څوک هم ځي زما دې ټوپۍ ته به سجده لري هر قسمه خلک نو چې څوک به په هغه لاره تلل نو هغه ټوپۍ ته به یې وله سجده لګوله چې چا به ونه لګوله نو هغه پولیس والا به ولاړ و فوج والا هغې به فوره اطلاع وکړه صاحب دا قبرجن دی دې سجده نه لګوي هغه له به یې سخته مضبوطه سنګینه سزا ورکوله چېرته یو مجاهد په لاره تېرېده نیغ تېر شو او پروې ونه ساتله د بادشاه هغې پولیس کلک راونیوی دی دې خوا نه ګوره وایي څه ته وګوره وایي دا بره څه پراته دي اسې چې وکتل ټوپۍ او خدای ته نه خبر ټوپۍ نو په ټوپۍ زه ورته ګورم تاسو مو ته ګورئ که څه شی دی وایي دا د بادشاه ټوپۍ ده وایي د هر چا چې ده خو ټوپۍ را که د بادشاه را وکړه که دا ده خو ټوپۍ را وایي تا کې خواړو سړیتوب نشته ته خو ټوپۍ را وپېژنې نه وایي ټوپۍ نو څه ته وایي خو چې سړی په سر وي دغه ډبره پرته ده که د نوزګار یې راکړه چې په سر یې کړه نو که دا نه فالتو وي راکه زه به په سر کوم نورونو ته باران ته مې ښودله نو خو ټوپۍ ده که نه وایي کمبخته دا د بادشاه ټوپۍ ده وایي ما نه مه چې د بادشاه ده نو چا له خیراتي دی بادشاه ورکړي وایي نه دې ته به سجده لګی چې په لاره دی تا سجده ونه کړه اوهو افسوس ټوپۍ ته سجده وایي د کوم بادشاه چې د دې ټوپۍ مالک دی دا ټوپۍ د هغه د هغه ته هم سجده نه لګوي سجده به زما را تندې هغه ذات ته لګي چې کوم ذات د دې تندي پیدا کوونکي خالق او مالک دی د مسلمان قسم دې زم دا مسلمانی خدای زموږ په زړونو کې مسلمانی کړي موږ خو معمولي غوندې ټیپر او په موډو او پارس خپله مسلماني بیا دي کوو په لږ لږ څیزه اسلام او د مسلمانانو بیا ځان خلاص کړي وی ښه تا دونه بېعزتي بادشاه ته وی صاحب یو کبرجن هلک دی په لاره روان دی او هغه ته خو مونږ داسې وی او خو دا وی راپېښې کوې ما
بادشاہ ځان حاضر کړه لکه دومره شاید درکې تاسو ویلي دي وی صاحب زه خو ستا احترام به کوم عزت به کوم زمون بادشاہ قدر به کوم څه حکم یې ماته ووایه چې ما په وس کې زه به پوره کوم خو سجده به زما هغه ذات ته لګي چې کوم زما خالق او مالک ستا ټوپی خو څه کوي چې ستا په مخامخ راته ولاړ چې تا تم سر نه لګ تا ته نه بادشاہ وی داسې چل دی چې دی وجل غواړي خو دی په داسې مرګ وجل غواړي چې داسې مرګ د بل چا نه وی د بچی راولي بچی ولا راوستل بادشاہ تلاوت تپوس کې لکه څه کار کوي معلومات خو سړي کوي وی زه صاحب غشو وشته واده اسی ورته مال د غشو د وشتو چل راځي چې د غشي ولما نو هغه پاتې کم ځای ته مشي شغشتي نو پورا غځي لګي پټه یو انچم داغه نه مخکې رستونه دي دا د بادری و چې د بادشاہ په مخ کې د خپل بادرۍ اظهار کو وی ښا غشي ولې او هغه چې کم شیشته برابر دی وی او ورشه ورته د بچی راوستل او یو زوی او ته مخامخ قدرو او داغه په سر باندې مانا سیو کې خوله وی ته غشي وشته چې کله لیدل داغه شداواله او زاوس دا سیو دوله پته به دیو لګي کته دا غشو د وشتو ماهره او دا سیو دی او وشته نو انعام بم درکم او خوش به کم غم درکنه او که سیو دی خطا کنو ستانم سرمنو باسمو چې خطا شي نو څوک به لګي د خپل په سره وته سیو خو دی او دغه چې سم چل درته اوس واقعي که غش خطا کی خود دوی سر به لګي یا به دوی سترګې لګي یا به پوزه لګي یا به مخ لګي وې دا څه به اصول پتا او کو سیب کوم یو وشته و دې وشته نو زبري او بيوازي بری کوم نه تعالی ورې لوی عزت نه غریب غشولیند په لاس کې واغشته چې خدای پاک دا سپ امتحان کې ګیر شو ما خو ته غش لاس کې نه واغشته نه ملیند په لاس کې واغشته او دا سیو زما د زوی په سر پروت دی نو الله دا به څنګه چل کیږي زوی به مې لګي سیو به لګي د زوی سترګه او ګران کار چې زوی په خامخ سړی ته ودرېږي د خپل زوی ولا دا چې مطلب یې لکه خپل زوی دی اسیو ته په سر کې خو دو ویشاب او شوشنا کا تا دا وکړه چې د غش د وشتو ماهر تکلش غش علاج کې واغ شو یا الله استاد ناموس او استاد خاطر الله دار سم سره کی چې د سجده تعالی روم دی بادشاہ ته نه لګا الله زما دا لازم ستا په واقع اختیار کړي او الله زما دا بچي ستا په واقع اختیار کړي او زما دا بچي د مرګ ستا په واقع اختیار کړي او زما د عزت او ذلت هم الله ستا په او تا الله پتر چې غشي مې پلاس کې نه غشت الله دې رسوای نه خو استاد چې غشي راخ کو ور پرې خو دو تاریخ لیکي تاسو یقینو کې چې پټک او اقصو په دامن دله بچي بچو سیو ډکړې خواله بادشاہ ځان تر دې کې وېټه پاو وېدا نرځوان دي دا باس ما بریم کړې بری مې کړې او زما ټوپه چې زما په دروازه پرته ارسو کې سجده بوته لګي او ستا متعلق د اعلان دی چې ته زه حس کا غړای ګرځي چې ګورې زما ټوپه خو ځکه چې چاته سجده ما سیوا د الله نه لګي دا هغه بدل نو بادشاہان قسمونه تیر شوی دي شدادم د خدای دا او کوي د خدای او چې کم سړی به دربار ته راتنو دیلم به حکم او چې سجده به ماته لګي او چې کم سړی به دربار نه بارو نو د خپل شکل بوتانه جوړ کړی نو یو بوت به خلکو لورکاو ارچا ته پکور کې د بوت پروت هغه بوت ته ور سجده لګي کمریز براغه دغه شداد بادشاہ نه به غختنه کوله چې دا له جوړ کا چې تبل څه تکلیف په دنه به غختنه کوله چې ما جوړ کا بس پورا د خدای دعوه کړو او ډېر لوی زور ډېر لوی طاقت کله ځلنه سو کو کنو خو مجبورو خلک یو ځلې سوچ راغی یاره وی خدای سره خو دوزخ او جنت دي ما خو دوزخ او جنت نشته یو لوی ځکه کنداو کنيستل او هغه کې اور بلکې او په ځنګل قوم مقرر کړ وی تاسو به روزانه دومره لرګي راوړل په لاور کې ورچوي
اور باسه بلېده. او چې کوم سړی به د نافرمانه چا به خبره نه منله، چا به ورته سجده نه لګوله، بس ابه نیو اور کې به یې غورځوي. خدای ته وایي چې سزا په اور خلکو له ورکوي. نو چې کوم سړی زما نافرماني کوي د خدای له اور ته به یې غورځوي. وی جنت پم جوړول غواړي. نو حکم یې وکړي زما په سلطنت کې چې کوم دی خشته خوږه ځمکه وي چې هر قسمه میوه زرغوني هغه ځای ما ته وښایه. نو هغه زمانه کې چې کوم د زراعت او د ماهران هغوی وګرځېدل، یو علاقه یې ورته وښوله، وایي صاحب داسې علاقه ده چې دې کې هر قسمه میوه کېږي، غرونه هم پکې دي، اوبه هم پکې دي، داسې دی چې اوبه هم پکې وي، موسم یې مزېدار دی، اعلی دی. داسې دی ورته وښو. اوس ډېر لوی شاندار دی او د اعلان وکړو چې په مخ د ځمکه کوم قسم میوه د هغه راوړه چې دی په خپل باغ کې وکړه. او اعلان یې وکړو په مخ د ځمکه چې کوم قسم ګل دی او بوټي دی چې هغه په خپل باغ کې وکړه. بس لګیا دی پکې کار خدمت پکې کېږي په باغ کې. او داسې یو اعلی او قیمتي باغ یې جوړ کړ، داسې قیمتي چې په مخ د ځمکه د میوې کمې میوې بوټي و نو هغه د په دې باغ کې و. او چې کم ګلاب و کمه اونه وه هغه د په دې باغ کې وه. وی خلک جنت چې خو ولي وي نو ماله به داسې کوی چې خشته ښکلې ولې به زما په دې باغ کې بیږي. نو د اوبو خشته مزېدارې ولې یې پکې جوړې کړې. چا ورته وی صاحب په جنت کې خو به د پیو ولي وي. وی لختې جوړ کې او میخې راولې ابه لشه او هغه میخې به هغه پیب هم زما په دې باغ کې روانې ګرځي به. وی جنت کې خو به شاته مي د شاتو ولې به مې وی لړ شي او په مخ د ځمکه ګرځي چې کم ځای د شاتو مچۍ وي راولې. حتی کې چې کم د زندګۍ او د آرایش او د خوبصورتۍ سامانو هغه ټول د په خپل باغ کې کېښودل. خشته خشته جنکۍ ولکانې راوستل، هغې یې په هغه باغ کې ډېره کړل. غټ غټ محلونه او بلډینګونه یې پکې جوړ کړل. او چې څومره هیري دي، لال، جواهرات، یاقوت، مرجان چې زما د سلطنت کې هر څومره ټول راوړی په دې باغ کې ولګوي. لګیا دي صاحبه مصریان لګیا دي، څوک پکې اوسپنه لګوي او څوک پکې پیتل لګوي او څوک پکې کاڼي لګوي او څوک پکې یاقوت او مرجان او څوک ملغلرې پیسې دې خرچ کېږي او باغ تیارېږي. اعلان یې وکړو چا ورته وی صاحب د الله په جنت کې خو داسې محل به چې د هغې به یو وخت د سرو وي بله به د سپین وي. وی شا به یې سره سپین هم راغونډ کړي چې په مخ د ځمکه زما د باغ نه بار چا سره هم سره سپین وي ټول راغونډ کړي. بازارونو کې وګرځېدل، سره سپین یې راغونډ کړل، د هغې نه یې وړې وړې خښتې جوړولې او صاحبه د هغې محل هم پکې جوړېږي. چې زه داسې جنت جوړ کړم زمونږ په دې خلکو کې دا مشهوره ده، وی دا جنت فردوس هغه جنت دی یا شداد جوړ کړی. یاره مې ډېر قمقله خبره ده، ډېره قمقله خبره ده. اوس الله دا شداد جنت ته محتاج دی؟ شداد بسي او د هغه باغ بسي. جنت الفردوس خو الله جوړ کړی دی، خدای دې وله موږ بولي. هغه زمانه کې جوړ کړی چې دا ځمکه اسمانونه هم نو پیدا. او جنت الفردوس خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، اذا الله نه سوال کوي نو فردوس ته غواړي. ځکه چې په ټولو جنتونو کې دا اوچت جنت دی او د جنتونو په دا منځ کې دی ډېر اعلی جنت دی. الله دې ورته موږ بولي. دا د شداد څه معمولي غوندې باغ دا د هغې سره مقابله کوي. د جنت د یو بوټي مقابله، د یو میوې مقابله نشي کولی. دا دروغ خبره ده چې دا چا مشوره کړې. وی څومره سره او سپین چې دا ټول پیدا کړي. چې به بنګلې پکې جوړې کړه په چا کې دا وی دا جنکۍ پکې دی، دا حورې دي او هلکان وی دا غلمان او ولې پکې جوړې کړه، باغونه دي او کاروبار دی او سره او سپین راغونډېږي. چې هغه سره او سپین یې پکې ولګول، د هغې یې پکې د شیشو کوټې یې جوړې کړې، د سرو سپینو یې جوړې کړې. وزیران ولاړ وی صاحب جنت ته تیار شو، ستا محل هم پکې صاحب تیار، خپل محل، وزیرانو له محلونه، غلامانو له محلونه، دا ټول یې پکې جوړ کړل. وی صاحب اوس بیا ته افتتاح کوې، لکه یو ځای چې جوړ شي نو بادشاه د هغې افتتاح کوي. اسرائیل علیه السلام و فرشتو به الله ته چې الله ډېر ظالم سړی دی، ستا
سره ځان سم کړی خدای راوي نسی خدای الله هر کار کې حکمت فرشتو به سوال کو چې الله د اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړ بس ساته وباس الله ستا مقابله کوي او ستاره جنت او د اور مقابله د دوزخ او د جنت شروع کړل نو جناب چې هغه جنت تیار کړو وی چې تبارم سر پریخي وی نسه سپینم پریخي وی نسه هیری یاقوت مرجان ملغلر دام پریخي وی صاحب اسم نه پریخي تراشه جنت وګوره داسې نه ډولې کړو وی خګ ورې کزه خبر شوم چې لګ سره او سپین او داسې دونه لګم بار پاتې نو بیا بر سره ګورم یو سړی را مخې وی صاحب لګ سره بار دي سمجھې ویره یو ماشوم جنې و دغه وکي والے وسرو مونږ وایو مونږ ته والے رسته هغه په جلا شو په چغه شو یتیم د پلان مړ دی زمون پر رحم راغی دقه والے په پلان کې کلی کې یو ماشوم په وخت شتا او باقی په مخ د زمکه چې څومره تعالی د خزو د نرو ټول راغون کړو استاد باقی نه ګوري وی الا بد اسن کوزیګم چې دغه ماشوم نم دا والے راوړ او د جنت د دروازې خوا کې ولاړ دی نه ټول فوج او لخر وزیران ورسره ټول ولاړ دي وی سیب تاسو را ننوځه نو خیر سړی مولېږه کنه هغه والے به تاسو وروړي وی نه تر څو چې دغه والے منی وروړي او دام په جنت کې لګولې دي زب قدم دنه نه نه زنه ورکوم بس هغه تاسو ته ګوتې کړو چې دیلم چک ورکو دیلم چک ورکو دا وګونه ولا وشلو لو هغه والے ته ومنډري دې ماشوم الله ته مخکړي الله ارمان نو کله ما پلار وینو زما دا والے خو به زمانه دي ظالم نه وي یتیم تابع سره کړم پروردگار کله ما پلار نه هغه داغه پلار هم څه نشو کولای خدای معصومي په لکه خدا و چې جوړه الله دې بیا سره کړم ما یتیم منو کنن زما بابا جام دی وکنه نو زما دا والے خو به ظالم مان نه وي واقعي حدیث پاک کې راځي چې یتیم په سر بدل حمله سکته او الله په دې خوشالي کې وسوک د یو یتیم معصوم یا معصوم په سر بدل حمله سکته دنیا کې په الله رحم کوي او د یتیم او د مظلوم حدیث پاک کې راځي چې یو مظلوم چا سره څوک ظلم وشي هغه ته مظلوم وي چې هغه د خپلینو باسي د الله دربار تر دې نه زر رسیدون کې شی بل نشته او یا الله وته چې اے مظلومه ظلم د سره شو ولا لانصرنك ولو بعد حين زبر تاسو امداد کوم د ظالم نه بدل داخلم لک سات پستی وی خیر خدا بدل لاله هغه ماشوم اثر الله ته اوچت الله ته اوچت بادشاہ وی سجله مو کو وی جی غواله نور شابه دا ویلي کې زرګر ته وایي چې دا یو ځکه ولګي نه بدل نه بادشاہ وزیران ټول شاته ولاړ دی او په لوی دوم دام جوړ دی او باغ جنت ولا جوړ شوی دا غي افتتاح ده او ډولکی دی او نخری دی او ډوډاګانی دی او میلمانه دی او لوی شرمول جوړ دی او ناګړي اسرائیل علیه السلام راغی او پاک اسات ورنه دی شو مرانه ونی وساته وستله پاغاس ته پاسه مړ شولاند را پریو خپل باغ ته داخل او روایت کې راځي چې معصوم الله ته فریاد وکړ نو فرشتو الله ته چې جوړ کړي یا الله دا معصوم یتیم د ډېر ظلم وسره کوي الله دې ظالم سره کو چې نو صبر وکړي الله راوي نو د اسرائیل علیه السلام چاته پوسو ورته خدای ډېر خلکو نه ساګانې وبس دا راته و چې ته په چا دې رحم راغلی وینه دا ما پړ کې رحم الله نه لري ما ته الله حکم کړی کاغه معصوم دې کو غداده او لسته او شل دي سات راوالم اسرائیل علیہ السلام سره ډېر فرشتي مرګري چانه بخپلو بعد چانه نور فرشتو په ذریعہ سو بس ویناس رحم نه خو اسی کته دی افسوس یره یو ځکه مې افسوس کړی یاره څنګه یو دریابي کشته روانه او په دریاب په میانس کې الله تعالی هغه غر کړ ما ته حکم وکړ چې تورشه او چې څومره په دا خلق دی په کشته کې نو دا ټول نه ساواسه زبرم ساګانې متر اوچته یو زنانه وا او داغه پغې کې معصوم غره تخته او دا په زنانه چې هغه معصوم بچي په داغه کې او په ورته دقه وخت کې ځان ته په وسکړي دقه ځانم پلک کړي تخته هم نیولې او معصوم بچي هم نیولې او دا دریاب ولا چپی ور کوي وی تا ما ته حکم چې ورشه دې خدینم صوبه
نو ستا حکم الله نیغ غالب او ذات الله تپوس کوي چې پچا دې رحم راغلی دی کنه وستا حکم الله ورلم او دا غمور نه ورسو استله او هغه معصوم بچی په دریاب په میاس کې پتاغه تختا دا غمړې مور په غسینوم دقه صفات شو وي دقه زمي یو پټه افسوس وکړي چې الله دا معصوم بس کوي دا هو قابل رحم دا افسوس مکړي اسرائیل خبر شو چې هغه معصوم څه شو وینا الله بیا ته نه خبر وی خانو ما دریاب په حکم ورکا هغه تختیله چپی ورکړي او په درجه هغه تخته غاړه ته ورغله اما شوم ته په غاړه روح پس شو بیا مې اوس مړې مقرر کړه ابرات لو دی معصوم له په ورکړه ورځ مړې خو چې انسان اوویني او بیا معصوم ایکم دی روح پری هغه چې په املو کې په یو ساتي چیر پار مزمره مسلط کړه الله تعالی خو کول شي هغه زمره براتلا اما شوم له پیور کول بیا مطلب بیا براتلا ما شوم له پیور کول اما شوم مرور دا غزمره پاغه په باندې وي دا ګرځې دوش چې هغه ما شوم دا ګرځې دوش منډه ترلې شروع کړې خسته ما شوم لال کلی تا ورسېد الته مې مولا د خوراک او د سکاک تنظیم وکړ اخیره کې هغه ما شوم غل جوړ شو غل خلکو نه به غلاګانې کول ډاکو ته جوړ شو ډاکومار سره مرګري پلاره به د خلکو نه شوکې کولې ډاکې به کولې اخیره کې خپل مرګري را یو ځای کړل او د علاقې په حکومت پسې حمله وکړل او انقلاب جوړ کړ د علاقې د خلکو نه حکومت واغېستو هغه ماشوم د خلکو بادشاه جوړ چې بادشاه جوړ شو دا هغې نه پسې د خدای دعوا وکړه او دغه شداد ته جوړ شو چې دا اوس ته تصور ایستل دا داغه ماشوم نه ما جوړ کړی یاره ما چې دا واقع وکتل نو ما وی چې پروردګاره څه د لوی قدرت او د حکمت مالک او بادشاه یو ماشوم د مور د غېږې نه چې مور په تختم لشي د هغه نه بادشاه جوړوه دا څومره لوی احسان دی څومره لوی نعمت دی هغه سپېره د الله تعالی د هغه نعمت په مقابله کې چې دې شکریه وکړي د شکریې په ځای د خدای ادا وکړي د شداد نه باغم پاتې شو وطنم ته پاتې شو بچیم ته پاتې شو کومه بنگله کې ځان لشي محل جوړ کړو د سرو د سپینو غم ته پاتې شو باغی پسترګو بودلی د جهنم اور ته ورغی او چې مړ شو چې څوک د خدای دعوه کوي نه به کم خوځي لا علاقه د الله تعالی اور ته زمارونو د مرګ نه هیڅوک نشي بچ کېدی الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الله فرمای چې چا د پاره الله په دنیا کې څومره رزق مقرر کړی دی دا رزق بخلاصي نو ثابت دی هغه رزق چې یو وړای پاتې دی نه هغه وړای چې کومه د پاتې چې هغه مخلونو الګ دی بغیر هغه نشي ملکی او زموږ د خلکو سوچ سره موږ په دې انتظام له سوچ کوی چې ما به 200 کال عمر زیاره نمرد چې هغه د 100 کالو یا مې نمرد چې د 100 کالو په کټ کې پروت یم دانه وي چې سبا مرد یا هغه هسپتال کې د مرګ په بستر پروت یم دانه وي چې مانه وساتي عمر فاروق رضی الله عنه ځان له وګته جوړ کړو چې سړی نصیحت کوي چې د بزرګ لږی ماته نصیحت وکړه چې ته مشر ته ماته نصیحت وکړه خو د مرګ نه بهترین نصیحت کوونکی شی زمارونو ګورې بل نشته که یو سړی وي چې ځان پرې زه نصیحت وکړم دې مقبرې ته لاړ شي قبرونو ته دې وګوري چې په مقبره کې دې قبرونو ته وګوري د دې نه غټ نصیحت بل نشته دا چې څومره په مقبره کې مړي پراته دي دا څوک دا خدا څنګه راځي اسمان نه راپروتل او په ځمکه راوتل دا خو ماغه خلق دي چې یو وخت په دې مخ د ځمکه ګرځېدل یو وخت په دې مخ د ځمکه کاروبار کو د چا دکانو د چا زمیندار و څوک افسرو څوک گورنرو څوک بادشاہو څوک ملکو څوک خانو څوک مزدورکارو چا پټي سنبالول څوک د پټوره د ځمکو مالکانو چودریان خانان لوی لوی خلک چې مقبره ته یو قتل دا ټول د ځمکې لاندې پراته دي نه ځان سره کارخانه یو نه جیداد والا جیداد یو نه مزدور ځان سره غلور او رمبې یو
نه مولا ځان سره خپل کتاب یوړو، نه بدماش ځان سره هغه ټوپک او کلاشنکوف یوړو. یو څیز دی چې ځان سره خلک وړي، هغه دا چې نیک انسان ځان سره خپل نیک عمل وشي او بد انسان ځان سره بد عمل، بل یو شی ځان سره شي. هر شی پاتې قسم دې داسې پلارانه مولي دی چې هغه ډېر د عزت خاوندان، ډېر د عزت او ډېر د قدر خاوندان او ډېر د جیداد او دولت خاوندان، او چې کله مړ شوي دي نو زوی وایي یاره بس وي خره چې خدای پاک ایمان نصیب. مې به دا ووایه چې خره چې خلاص شو دی، خو دغه لفظ د سپک دی نو دا لفظ ځکه څوک نه وي ناجوړه پوه دي په کټ کې رښتیا ووایه بیا په خپل بچي تنګ یې وکړه پې نه کټ کې پروت دی. دونه څوک نه چې په ډډه یې واړئ، دونه څوک نه چې د اودسمات انتظام به له وکړي، دومره بیا څوک نه چې پاکې جامې ورته واچي. هغه د عزت خاوند چې نوکران به ترې مخکې رسته تلل، هغه بیا په کټ کې بې عزت او رسوا پروت دی. او چې مړ شي زه بس یاره وي د دې بیمارۍ نه هغه مرګ هو وی خره چې خدای پاک ایمان نصیب کړو. مې بیا به یېرېږي څنګه لاړه هغه دی چې د مقبرې ته ورشو را یادم شي، یا په سړک چې ځو په لاره ورته قبر ته وګورو را یادم شي، زه دعا ورته وکړو. دارنګې د هر چا پلار او مشر یو 3 ورځې یادي، یو میاشتې یادي، یو 40 ورځې یادي، او چې هغه ټیم ختم شي یېره شو خبره. او پخوا لا خلک خو مشران دې خدای وبخي جمعې په شپه باندې یا په بله شپه یا په بله شپه چې د یو ډوډۍ به پخه کړه وي دغه د مړو په ارواح خیرات شو. اوس هغه شی ختم شو، خو دغه د مړي د خدای بخي بس یو ډوډۍ بابا روسلي ما ته په خپله دا زه ګاویم چې شمدي مې لکه پلار پسې خو خامخا کمبخته څه جومات کې خیرات وکړو څه کوه وی کار نه سي پلار دی نو وی ځان پسې بیا کول کړه یېداد یې وو ځمکې یې وه پټې یې وو ځان پسې بیا خیراتونه کول کړه. یې د خدای نیک بخته تا ته پاتې شو ته پسې وکړو هغه ته هم د پلار نه پاتې وه هغه کومه په خپله ګټلې دا ورته زه خپله بذات خود نوم درته نه هغه ته د پلار نه پاتې خپلې ګټلې هغه ته پلار نه پاتې شو هغه نه مونږ ته پاتې شو زمونږ خپلو بچو ته پاتې شي. او چې خیرات یې کړو ځان پسې بیا کړه زما څه کار یاره مې د نر بچی هم ته دقسې پکار ده رښتیا چې ځان پسې سړی نه کوي او دا تمه کوي چې را پسې به زوی خیرات کوي چې دا زوی پسې ونه کوي ځان پسې کوي خیرات او د دواړو جهانو مبارک سردار یو سړی بې مال او دولت کوي پټې خیرات به نه کوي صدقه به نه کوي خو چې کله خپې ګرې ته کي او دا کټ کې پرېږدي او دا د مرګ ځنکدن ته نږدې شي نو بیا څه وایي دا د پلانکي دومره شوخه دا به جومات کې ولګوئ دا به پلانکي مسکین له ورکې دا به پلانکي له ورکې دا پلانکي له به ورکې وایي د مرګ په وخت کې خیراتونه کوي پلانکي له دومره پلانکي وایي چې دې مړ شي هغه ماده څنګه پلان کو دی په دې ویو که نه وایي د پلان کو دی دغه خیرات چې دا کوم د مرګ په وخت کې په زرګونو په لکونو د کروڑو روپو خیرات کې چې کوم مخکې ټیک ټاک او جوړې د 1 روپۍ خیرات ته د هغې ثواب نه رسي دا خو ستاسې ته طمقتي ده لکه سپي ډوډۍ تختئ چې منډې ورپسې ویو او خوندونه کې زوي د خدای په نوم شوه هسې د خدای په نوم شوه ته داسې یو نوړی واچوې د خدای په نوم زمونږ دغه خیراتونه یا د مقبرې اسخات اوهو او بیا ته دا جګړې نن زه ولاړم داسې غوسه رالم چې په دې خلکو مې را باندې کړه خو مې اوس به بیا جګړه به جوړه شي په دغه اسخاتونو ستاسو بیا هغه لورې ټوکې جګړې جانماز په جانماز به دې خدای وبخښي ومارونو خدای ته وګورئ ځان ته هم دا نصیحت کوم او تاسو ته هم کوم مرګ ځان ته را یاد دی چې دا د دنیا څومره مال او دولت دی والله بالله چې دا ټول دلته مونږ نه پاتې مردان دا لوی نواب تیر شوی دی مشر دا هغه متعلق مشهور دی چې کوم وخت کې مړ کېده نو وصیت یې وکړ وایي چې زما نه څه وکړي یو زه مړ شم نو زما د لاسونه به کفن نه بار وباسي او زما دا کټ چې زما څومره بازار دی په هغې به چکر وله ورکړي او یو اعلان به راپسې کوي نو چې څنګه مړ شو لاسونه یې وله د کفن نه بار وویسته کټ یې مخکې دی خلک ورپسې دي د نیم مردان مالک بلکې د هغې نه هم زیات نو یو سړي به ورپسې اعلان کوي ای خدای مو بخښه یو اعلان واورئ دا فلان کې نواب صاحب وفات ته چې دا جنازه روانه
دې غون مردان مالک دی او لاسونه د کفن نه بار دی وګوره په لاس کې ځان سره سوړي ور دقه تش لاس روان حاجی بابا جی دې خبره کوله حاجی محمد امین سے رحمت الله علیه سره تلم سوات او په دې نیکانو ګرځیدو او دارنګي په دې بادشاہانو بم ګرځیدو هر چاته به خپل نصیحت کو وی سوات تو صلی الله علیه د سوات چې کوم والی صاحب داغه ملاقات ته وای ماجی صاحب خلکو پیژند ومن لري ارخه ډوډه او تیرا لوکو وی بیا چې صاحب مدان قبر جوړ کړو راشه د مقبره وګورئ چې ور مدان لري خشته مزیدار د ماربل څنګه مرمر قبر جوړ کړو خشته خوبصورت او دا هغه تبه جوړ کړی لا وصیت کړی چې د مرشمه نو دې قبر کې ما ایږي او سه پکې راځي تلاوت مو کا چې کوم عالم براغه او کوم حافظ براغه نیک سړی براغه نا قبر ته کوس کړه هغه دا یو سوچو او په غلحت کې به کېنو جمال پکې د صورت او دواره ته په جدا مال خدای بختو حاجی صاحب بن بوته چې برکت ته پرما د قبر کې مال رسولاتونه په جې سه د قبر په اخوا کې وګورئ یا خدای ته مجاهدان ډېر کړي والی صاحب دې خلاص وې دې خشته قبر ځان نه جوړ کړی نو وې سه ډېر اخوال نه پکړي ډېر مزیدار وې قبر ځان له جوړ او ځان قبر له جوړ کا قبر روضه من رياض الجنه د جنت د باغچو باغچه د جنت د باغچې نه څنګه مرمر قبر څه شي او یا حفره من حفر النيران د جهنم د کندو کند د بدمه سړي قبر د جهنم د کندو کند ځان قبر ته جوړ کړه څه کې والی شه ځان قبر مې جوړو وی اجي شه وی چې دا خبره وتاو کنه په خله کې ګوتو نیولا لک سات چپو وی والی شه وی چې اجي شه با سترګې دراله رانا کړې څومره نیکانو بزرګانو عالمان چې مې روستي دي او دې قبر کې مې کینې ټول وی چې اورې قبر دې پکې آیاتونه ویلې دوه ماته کړې نن چې تا کما نصیحت راتاو کنه ما سترګې وغړولې باس روان کې دا قبر څنګه منګي مروانه وي او دا هغه نه پسې ځان له استاد اونې او عالم علم یو کو هغه رب العالمین مولا جوړ عالم ته جوړ شو دا جی سے دا یو ټکی خو چې سړی ته اثر وایي نامو چې جنازه کو دا جنازه مونږ دی جمعه کې نشو کو دا مونږ عیدګاه کې نشو کو دا ارچ خپل وجره دا په وجره کې جنازه نشو کولی شریعت یې سم مقبره ته او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې قبر ته ایثار چا وسه ان خلقون تختو حالانکه حدیث کې راځي چې جنازه له اوکلا یو قیرات ثواب دی شو او چې د قبر د دفن پوری سار شي دو قیرات ثواب دی شو او یو قیرات د خود د غرم راځي نو موږ قیرات او خود د غر ثواب برباد کړ بس خلق ته ځانو قوي د خدای دربار پر زموږ جلالي نه دي بس خو دوا بو کو یو دي دوا بو کنه دوا دی نه کړس دا جنازه دوا وکړه سرورم تکبیر نه پښې ته اللهم اغفر لحينا وميتنا دا دعا نه دا غي نه پس دوا بو پرېږي نه یک وخت کې مورخه کی پلارخه کی رورې دا خزیر چې هغه قلحت تک وځي ناجایز هم شروع کړی مونږ ملا څنګه دا سره پاره دې کې دا غرض نه چې دوا بو دې کې غرض دار چې ګوري کاکا دا زرا غلې مخا تا جنازه مې وکړه ځان ته ریاض وکړه ثواب دې په بولو ته خدای تاسو به خسته بابا علم خدای به ټول خلک بمري تسلی ولا ور تعزیه تسلیت نو دوا بو کو سو د خات پته مې سو د مصلی پته مې سو په دې ته مې چې هغه ته بزانو خو چې سبا د معمولی لراشي سو په دې چې دلته قبر وکړو سبب د ما قبر وکړو جنازه پکې د خدای رضا لپاره وکړه چا اسو پکې دال جانمات بنول نو د خدای په نوم د الله د رضا لپاره کم سړی وي چې الله اکبر ارسم تبو برباد عبادت نمون رواجونه جوړ کړی زمارونو د الله د رضا لپاره چې کوم عبادت دی هغه تبو برباد نو د مرګ نه نصیحت ته چې موږ وايو چې التلار شو نبی علیہ السلام فرمایو جنازه ته ایثار شو مړي دفن پورې ایثار شو هغه کې غټ مطلب دی چې د قبر نو د مقبره سره عبرت والی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې بر جنت البقیع مقبره ته وته یو ځای ګوره بل ځای ګوره خدای نبی علیہ السلام څه شو
حضرت فاطمه رضی الله عنها کړه ورله بس پوری نږدې پیغمبر علیه السلام ته شو ویل نو چې بس خو دا ما بارو ته موسی سودا شو چې اسنه چې خدای مکه دشمن په مخه نه ورغلی لکه يهوديان او داخله منافقان و دشمنان. نو مشکات سے د معجزات په باب کې راځي چې د نبی رسول الله یو مبارکه معجزه دا و چې داغه د خولینه په خوشبوئی تله. نو په کومه لار کې به نبی رسول الله تلو نو په هغه لار باندې به خوشبوئی پرې خو پښته خوشبوئی په لار خوراوه. نو چې کومې نږدې صحابه وغي ته پته و چې نبی رسول الله په لار تللی ته هغه د پیغمبر علیه السلام هغه خوشبوئی په جنت کې داغه خوشبوئی دا د عطر او د ګلاب نه. نو چې څنګه علي سے میرا پاس او فاطمه رضی الله عنها میرا پاس ولا په نبی رسول الله مشتا او بس هیبت جمعه ترالو اوس هغه خوشبوئی په سید روان شو تلو د مدینه منوره مقبره ته ورغلو کوټه نیمه شپه چې ورغلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقبره کې الله ته سجده پروت دی. هر قسم عذاب کې ورکه استا بندگان دي د بندا متعلق سو جان تفوس نشي کوله هیڅ څوک تفوس نه نشي کوله. وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یا الله کته بخي او معافي وتکه نو خدای د لوی قدرت مالک ور بیا نه څوک تفوس نشي کوله. ورخل مت لپاره په مقبره کې د نیمه شپې پروت دی او الله ته سجدي لګي او دعاګانې ولري. د فاطمه رضی الله عنها ور پرې وتا او په جالا شو بابا ولي جاړ او جړل څه تکلیف چا در رسول دی چې جل شوی چې نیمه شپې مقبره ته راغلی په سجده پروت او الله ته جاړي. نبی رسول الله مبارک سره راپورته کړ فاطمه له پسر کې خود بچی نه ونن ډیره مبارک شپه د شو قدر پنځله سم شپه مبارک شپه او ماته الله وحی راکړه چې په نن شپه الله د مسلمان دعا قبلې ما یرا شد خپل مطلق په پټه تیار کې د مقبره په میاس کې دعا وغوړه. څومره دشمنان يهود منافقان لو خپل مد دعا لپاره دوه جهان مبارک سردار د نمش په مقبره ته نو په میدان کې شهدا دفن دي. یو غزا کې حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت مصعب بن عمر رضی الله عنه دا دفن دي او عبد الله بن جحش رضی الله عنه دا درې وړ یو ځای دفن دي او لږ مخامخ بل یو قلاره په هغه کې نور صحابه کرام دفن دي. یو صحابي فرمایي نبی رسول الله لا او هغه شهدا او قبرونو ته مخامخ ودرېد هغه ته او داسې رخصت ته غشتله کسړي چې د جمدو رخصت دي او خپل صحابه ځان ته مخکې کېنلو مرګرو دستاسو نه مخکې روانه ور مرګ ځان تر آیات تاسو نه مخکې روانه او زمو تاسو د ملاقات زیب حوض کوثر الله دې وسلم یو ځای د حوض کوثر وبو د پيونه سپینې دي د شاتو نه خوږې دي د وورې نه یخ او دا غي په غاړه کې کومې کوزې پرتې دي کوم لوخي پراته دي سراحه دا غي تعداد د اسمان د ستورو نه زیات دي. او نبی رسول الله فرمایي یو ځل ما چاله په هغه سراحه او باور کړی تر همیشه بیا تند محسوس نه کی. اے زما مرګرو ستاسو نه مخ کې روانم ستاسو د پاره روانم ستاسو نه فائدې نه پاره او زما ستاسو د ملاقات زیبا د محشر په میدان کې حوض کوثر زمارو د مړي نه چې کوم عبرت حاصلېږي هغه د جنت نه حاصلېږي. په مقبره کې چې کوم عبرت ته دا په بلډینګونو کې نشته. نو دا یو مسله خو یاد وساتئ چې خامخا د خپل مړو زیارت له ملاقات ته مقبره ته خامخا ده. دا سنت طریقه ده. یو وخت نبی رسول الله ته منع کړو نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها چې ما د قبرونو د زیارت نه منع کړی دا ورځي او زیارت ولی اخرت تر یاد تو فإنها تذكر الآخرة سړي چې ورشي اخرت سره تر یاد شي بل مړ یاد شي بل مرګ تر یاد شي د دنیا د مال او دولت تر سره مخکې اخر څه نه پاتې او دعا به مو خپل مړ تلاوت به مو خپل مړ زنانه عموما زمون په وطن کې قبول لذي په شریعت نه په غلطه طریقه جامه نره پړون نره فلاره باندې به ستري عموما په مقبره کې شری ولا کانوي نو فتنه غوندي په دې وجه د زنانه په پرده کې یو زنانه په پرده کې د خپل پلار یا د مور قبر لذي نو تلی شي خو زمون په وطن کې به پردګي ډېر زیات نو زه وایم چې زنانه د خپل کور نه تلاوت کوي او بخیلی ورته خپل کور دې نقل کوي او بخیلی ورته
او نارینو له پکا مور د خپل بچی د خپل لور د خپل د خاندان قبرون لځه دعاګانې ورته کوي او مقبره ته ګوره د عبرت اخلي. نو دا آیت مشهور دی ځکه مې دا ذکر کړ چې کل نفس ذائقة الموت. یو د سا خاون دا په دنیا کې همیشه لپاره ژوندی نشي پاتې کېدی، لازمن به د مرګ سکه کوي. کله مسلمان نه کله کافر دی، که مرګ منیو کنه منی په مرګ به خامخا راځي. خو یو ټکی دی چې د مرګ نه موږ نشو خلاصېدلی، نه دی ډاکټر او نه ساینسدان هېڅوک. یو څیز زموږ او ستاسو را کامیابی دی، الله ته محتاج یو او ډېر ګناهګار یو. حقیقت دا دی. د جمعې مبارکه ورځ ده، نو په اخلاص ته رب العالمین ته حضور کې دا دعا کوو چې یا اله العالمین یا رب العالمین زمون مرګ د ایمان مرګ وګرځوي، الله زمون مرګ د اسلام مرګ وګرځوي، الله زمون خاتمه بل ایمان وګرځوي.